ګران کتونکو زموږ د نن ویډیو موضوع ده سرعت انزال. سرعت انزال څه شی دی؟ د وخت نه مخکې فارغېدل، یعنی 30 سکندو کې، 150 سکندو کې، نیم منټ کې، منټ کې. نو دا د مردانه کمزورۍ نشانې نه دي او دې سره ډېرې زیاتې پریشانۍ نه پیدا کیږي. دواړه پارټنران چې کوم کورواله دي خپلو کې، نو هغوی هم پریشانه وي، تکلیف کی د هغوی هغه جایز خواهش دی هغه پوره نشي، او دا وسره د مالی پریشانۍ هم ذریعه جوړیږي. زموږ زیات تر ملګري بیا حکیمانو باندې، مختلف حکیمانو باندې ګرځي، هغوی ورته مختلف قسمه کوشتې ورکوي او په دې باندې دوکه کوي، یا ورته چاینا ټیبلټس دي، ګولۍ دي، هغه استعمالوي، یا انجکشن ورته وایي چې په هغې سره خو وختي په هغه ټایم باندې لغونې فرق وشي، خو دغه مسله مستقل بنیادو باندې نه حل کیږي او دغه رنګ جاری وي. نو زه د نن ویډیو په ذریعه باندې زه تاسو ته یو اسانه او مختصره علاج ښیم. تاسو په خپله وکړئ. د هومیوپیتیک یو دوایي ده R41، تاسو ته د هغې ډسکرپشن او د هغې پکچر په سکرین باندې ښکاري. په خپله لاړ شئ بازار نه یې راوالی او ښه هومیوپیتیک سټورز کې ملاویږي. R41 ورته ویل کیږي، د جرمني دوایي ده. دې کې مختلف قسم 4-5 قسم د هومیوپیتیک دوایي شاملې دي. نو دا دوایي راوالی او استعمال داسې دی چې سحر په ناره او غرمې په ناره او ماښام په ناره تقریبا 15 نه 15 نه والا 20 قطرې دا تاسو نیم کپ اوبو کې اچوئ او استعمالوئ، او په میاشت کې به دننه انشاءالله تاسو ته د خپل طاقت پته ولګي او دا ستاسو کومه مسله چې دا د وخت نه مخکې فارغېدل دا به حل شي. دې کې نه ډاکټر ته تګ پکار دی، نه حکیم ته تګ پکار دی، او نه بل څه کوشتجات جوړول پکار دي. اسانه طریقه ده، بازار کې تیار ملاویږي. R41 دا لاړ شئ راوالی او چې کومه طریقه ما وښوله، لکه شل قطرې 3 ټایمه په ناره باندې د خوراک نه نیمه ګنټه مخکې په نیم کپ اوبو کې اچوئ او استعمالوئ، او کم از کم چې یو میاشت دا تاسو استعمال کړئ، نو تاسو به د دې په فوایدو باندې پوه شئ. د دې سره زه اجازت غواړم. د الله په امان.